أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سورہ نساء مدنی صورت داہم او دریم لوی صورت تے پا اول صورت کی دا بقری یہودیانو خبر ڈیروا، دویم صورت کی دا آل عمران دا عیسائیانو خبر ڈیروا، دریم صورت دا سورہ نساء پا دے کی دا مومنانو خبر ڈیروا دا او دا معاشرتی زندگی احکامات تی معاشرہ او معاشرہ جڑی گی د خد او د خاوند ملاوی دونا اکائی بنیادی چکم دا خاوند او د خد دے نو دیو جنا د خد او د خاوند او خاص کر د نساء دا ٹکے ہم او مضمون ہم دا قد دی صورت ہم دکا دے تقریباً نو دیو جنا پا دی صورت کی عائلی زندگی معاشرتی زندگی بنیادی احکامات تی پدے کے بنیادی احکامات تی کچیر یو سڑے یو حکمران یا د کور یو مشر دا غواړي چې زه د کور د الله د احکاماتو پابند کم د دې سورې نساء ولولي په دې عمل وکړي او که په دې عمل وکړو او په دې پوه شو نو د کورنۍ عائلی او معاشرتی زندگی او قانون دا ډېر بهترین طریقې سره لاګوي د الله تعالی د قانون به ډېر ښه طریقې سره لاګوي انشاءاللہ چاچے دا اولی یا چاچے بدی بانی ځان پوی کړ پدې کې اخلاقی تربیت هم ده، جهاد هم ده، دعوت هم ده او احکامات تی لکه غسل، تیمم، اودس، میراث، واده او د خدو باره کې احکامات هم دي پکې، میراث احکامات هم دي پکې، دمار وغیرہ د دې احکامات هم دي پکې او عام طور باندې تاسو ته معلوم دی او بار ویل هم دي الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی. بیا د جاہلیت د رسمونو د مراسمو د ختمولو او د غي مقابله کې مسلمانانو ته احکامات هم دي. دین علاوه د افرادو اجتماعي زندگی د هغه جوړېدل او په هغه اجتماعي زندگی کې د امیر اطاعت کول دا هم دي په دې صورت کې. اجتماعی معاملات لکه قومونه، وطنونه یا نور کوم چې اجتماعی معاملات دي دا غي باره کې هم پدې کې احکامات په سورې نساء کې او حقوق العباد د بندگانو حقونه دا په سورې نساء کې بیان شوي دي. بندگانو حقونه او خاص کر پکې د کمزور حقونه دا په سورې نساء کې بیان شوي دي. الله تعالی دې متاسف په دې باندې پوي کې الله دې عمل کولو توفیق راکړي. حالات سو د احد نه بعد په مدینه کې یتیمانان پاتې شول، دا غي نه میراث معامله وا او نور حالات سخت د دشمن طرف نه، بارونی دشمن او اندرونی دشمن چې اهل کتاب او منافقین خاص کر او بیا د مسلمانانو تربیت او غنه علاوه بار خلکو ته دعوت ورکول په داسې حال کې او په داسې حالت کې دا سورت نازل کرے شوی دے اللہ طرفنا. استا سمانا وورئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے خلقو دا آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبے کے ویلے دا جمعے دا نکاح او دا عید وغیرہ دکھا دیکھ دیر بہترین احکامات کی مسلمانانو دا پارا انسانانو دا پارا. اتقو ویرے گئی ربکم رب اخبلنا الذي اغذات یعنی اللہ اغسوک دے رب دے تاسو اغسوک دے خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحدت دا کس یونا یو کس نے پیدا کری لگا چی اولا آدم علیہ السلام جوڑ کو او بیائی وخلق او پیدا کرلا منها دا دیو نفسنا یعنی آدم علیہ السلام نا زوجها بیبی دا آغی وبث او خارق منهما دی دوارنا. اول اللہ تعالی
دا خبره لګا واوري او زنانه خاص کر واوري. اول الله تعالی آدم علیہ السلام پیدا وکړو او په خپل لاس یې جوړ کو او بیا پکې روح واچو. نو آدم علیہ السلام د خاور نه ده، نو دیو جنا د نرانو ډیر مینا خاور سره زمکه سره پلاټونه او زمکه کورونه دغه دې شي نه پیدا شوی دی. دا داسې د لکه مور یا داسې د لکه پلاری، نو دې سره یې مینا ډیره. بیا الله تعالی خزه د آدم نه پیدا وکړه، آدم علیہ السلام نه الله خزه پیدا وکړه. نو دا نر د خزه داسې د لکه پلار یا لکه مور هم دې نه پیدا شي. نو دیو جنا خزه چې کموي دا خپل خاوند سره مینه کوونکی، او هغه زنانه چې خاوند سره مینه کوونکی نه دا د خپل فطرت نه خلاف روانه. دا چې الله چې کوم فطرت دې ته ورکړی دی دا د دې خلاف روانه. او سوره روم کې الله تعالی فرمایي نورم ډېر د دوه درې ځای دي چې تاسو ما پیدا کړی یې د زنانو خزه چې تاسو دې سره اطمینان واخلئ. د خزه پیدایش د اطمینان د سړي د پاره شوی دی. نو چې کومه خزه د خپل خاوند د پاره باعث اطمینان نه او بلکې باعث تکلیف وي، نو دا خزه د فطري طور باندې خزه نه ده. او سزاګانې خو بیا الله سره دي. الله تعالی دې معاف کړي موږ تاسو ټول. نو الله پیدا وکړه بیبي د هغې نه د آدم علیه السلام نه وبس او خوارې کړل منهما د دواړو نه رجالا سړي کثیرا ډېر ونساء او ښځې. رجالا سړي کثیرا ډېر او نساء ښځې. سړي ډېر ذکر کړ ښځې لکه حالانکه ښځې ډېرې سړو نه قیامت کې بم ډېرې وي او دنیا کې بم ډېرې. یو سړی دوه درې څلور کوي کم از کم، او آخر قیامت وخت کې 50 راشي د یو سړي کې مړه ډېرې وي. د ده وجه دا ده چې عام حالاتو مطابق ښکاري ډېر سړي بازارونو کې جوماتونو کې لارې کې، ځکه چې ښځه د بازار د ښکارېدو شی دی نه نو. او که ښکاري ډېره بلکه ښکاري دا خو نن سبا بازارونه دي چې ښځې پکې ډېر دا هم د فطرت خلاف دی. کله هسې سړی ګوري سړي ډېر چاته لاړ شي، که جومات ته لاړ شي سړي ډېر، که بازار ته لاړ شي سړي ډېر، که وغیره، که د ګناه ځای نه وي که د ثواب ځای نه وي. نو ښځه بنیادي طور باندې جوړه شوې ده د چاردیوالۍ د دننه نه لیدو شی دی. عورت ته د عورت سړی ښکاره کوي نه، عورت سړی پټوي. او چې کم عورت ښکاره شي نو خلک ورپورې خاندي یا د خاندایي. نو همدغه رنګ د ښځې مې د خاندا شي. بهرحال دې کې احکامات ډېر زیات دي سورې نساء کې. نن هم لږ صبر وکړئ چې دا سورې نساء ووایو، بیا به انشاءالله ورځې انشاءالله زمونږ بیا احکامات به کم شي بیا پکې. بهرحال دا ضروري ګڼم نو ځکه ووایم تاسو ته. واتقوا الله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ښځه د پختۍ نه ده. الله تعالی د پختۍ د چپې نه د آدم علیه السلام نه پیدا کړې ده. نو پختۍ بنیادي طور باندې کږی چې سیده کوي نو ماتېږي، او که نه زور کوي نو ماتېږي، او که زور نه کوي نو کږه ده. د کږوالي نه صفت په فایده واخلئ. او د دې بیا خپل دلایل دي وروستو چې تر مکمل او شي بیا تاسو ته انشاءالله بیان کوم. واتقوا الله، او یریږئ د الله نه. الذي اغا الله، یعنی د الله اغا ذات ته تساءلون چې تاسو سوال کوئ به د هغې، یعنی په نوم د هغې. والارحام، یعنی واتقوا او یریږئ د الله نه. والارحام، د شلولو د رشتو، د پرې کولو د رشتو پرې کولو نه الله نه او یریږئ. داسې کار مه کوئ. ان الله بشک الله، یعنی یې خو تاسو یو شان دي، د یو مور پلار بچي یې، نو بیا ولې یو بل باندې هغه کوئ ظلم زیاته. ان الله بشک الله کان دی علیکم پتاسو باندې رقیبا نگهبان نگران، هغه مګوري، هغه نه خلاصېدی نشي. وآتوا الیتاما، ورکئ یتیمانانو ته اموالهم مالونه د هغوی. ولا تتبدلوا، او مه بدلوئ الخبیث ناپاک بالطیب په پاکو باندې. ناپاک په پاکو مه بدلوئ. دو مطلب دي، یو خو یتیم مال مخوره حرام دی، نو د حرام ولې خورئ؟ د ناپاک وګټه حلال وګټه دا وخوره. دویم چې کله یتیم مال در سره وي نو د هغه مال ښیي، نو هسې نه چې هغه دې ځان ته والي او د بد هغه ته ورکړي. نو دا خراب مال د یتیم نه ښه مال یتیم نه مه اخله، بلکې هغه ته ښه ورکوه. نو مه خورئ حرام.
او مګډوي حرام پاک سره ولا تاكلوا او مخوري خوراک مکوي اموالهم مالنا د دوی یتیمانو مالنا الى اموالکم قل مالنا سرا سوره بقره کې ترسیو دا اول حکم دا چې خپل مال سره بګډوي نه انه بشکدا کان دا حوبا گناه کبیره ډیر لویا د لویا ګناه ده او دا ستنه واقع شي وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې یتیمانو ته مال نه ورکاو او بیا شکایت راغلو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته مسلم شریف کې ده باقاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته حکم ورکړ چې یتیمانو ته خپل حقونه ورکړي وان خفتم او کتاسو یریږي الله تقسطوا چې انصاف او نکړل شي فل یتاما په یتیمانو کې په جنکو د یتیمانو کې فنکحو نو نکاح کوي ور سره ماغا تواب چې خوخي وي لکم د تاسو د آیات درې یا څلور مستاقات کیږي او څو ټوله معنی صحیح خلاصه اول واوره چې ذهن دې کلاو شي خلاصه دا ده چې یتیم سره په کمه معاملې چې خګړه کیږي هغه سره ور سره وکړه یتیم جنې سره کنيکا کې خپ پیدا رسول شي نو نکاح ور سره وکړه کنيکا کې نشي رسوله بلې خځه سره وکړه سره نکاح مکو دغه نکاح مکو او دوه کدرو کڅالورو کا یتیم سره ولې کوي بیا او عائشه رضی الله تعالی عنها نه پښتنه وشوا هغه جواب ورکړو چې دا به دی عادت داو چې خدب خيسته وخلی بوا نو نکاح به سره وکړو مال به سره ډیرو نو نکاح به مو کو او مال به مو خيستم ده او مالم ډیر ده او یتیم دا څوک اشتنه او د ترز وې نو بس د کوي خامخا یا تروز یا بل مشر نو له بدان ته نکاح کړ او کتاب بدرنګ بوا نو بیا به چاته په نکاح نه ور کولا په نکاح خپل به په نکاح سره نه کاو خپل به ولې نه کاو چې بدرنګ راخه نه بل چاته به نه ور کولا ځکه چې هغه ته ور کوو نو مال هغه ته وړي نو دا غریب به داسې زوړنده پاتې شو چې بدرنګ بوا نو خپل به نه کولا او بل چاته به نه ور کولا ځکه چې دا هغه خو بانک بیلنس پلاټ سامان وغیرہ د ورسره نه دا هغه ته لاړو نو داسې عجیب قسم ظلمونه به کول بل عادت داو چې یتیمه وفات شو نو دای په خزه وکړه دویمه دریمه ضرورت به نه و خامخا به یتیم سره رشتہ وکړه د لپاره چې کوه هم نو څوک به تاسو کوي او که زیاته ور سره کوم څوک خوشتنه چې معنا تاسو او کمال ور کوم او که حق ور کوم او کنه ور کوم نو دا ټول داسې په دې معاشره کې دا ګناهونه وو نو الله فرمایي یتیم سره خیال کوي یتیم سره خیال کوي کپویږي چې نکاح ور سره وکما زویته وکما د لپاره چې زما کور تراشي او زبې د حفاظت د مال وکما عزت به ور کما نو نکاح ور سره وکما کپویږي چې معنا زیاتې کیږي نو بلچته په نکاح ورتا بس دا حکم دی پکې فلیتام په یتیمانو جنکو کې فن کې اون نکاح وکي دا اولنې معنا ده ما د هغه جنکو سره طاب لكم چې خو خويستاسو د یتیمانانو نا من النساء زنانو مسنا دوا وثلاث دري وربع څلور یتیمانان پاتې دي دوا درې څلور کا چې ټول حفاظت وشي یو دویمه معنا کچيري زیاته کوي نو مکه ودی یتیمانانو سره نکاح د دې په ځای باندې بل خذو کا وو کا درو کا څلورو کا خدای سره مکه ونی کا تا د پر څه ضرورت خو بل ځای کې دوی اندرې هم څلورو ماده وکړه نو د یتیم سره مکه وا دغه دی به تاسو زیاته کی یا ظلم کوي یا تا بچي سخت مزاج دی هغه ظلم کوي ورسره نو ما طاب لكم طاب طيب خلی خيستا چې ضرورت لګي لكم دستاسو من النساء دزنانونا مسنا دوا وثلاثه او دري وربع او څلور فان خفتم بکتاسو یریدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه سړی تعریف کړی چې یو نزیات ودونه وی دوا درې څلور او دا د حق هم ادا کیږي د زنانو او پات کیږي هم نه زنانګان بیا دوادنه وفین خفتم بس کچری تاسو یریدلی الله تعالی چې انصاف و نکړل شي او دا دویمه واده چې نه کوي په دې کې امون ام د کيري ځکه الله تعالی د خفتم يرم ټکه استعمال کړي چې کيري دي ته دغه دې ته ویل نشي به انصاف ور کول نشي او د انصاف نه ور کول
دا د یری وجې نه وي ځکه چې کله بلې ته ورشه وانه دا خو مې پرېږدي نه او دا خو دغه کېږي نه د یری د وجې نه وي نو فواحدة بیا یوه ښه ده او ما ملکت یا هغه وینځه چې مالک وي ایمانکم لاسونه د تاسو نن سبا خو وینځې شته نه نو که وینځه وي نو بیا خپل ضرورت د وینځې نه پوره کا ذالک دا ادنا ډیر نږدې دی الله تعولو چې تاسو کاږه نه شئ یعنې ظلم ونه کوي دا نکاح کول او یا بیا خپل وینځې نه فایده اخیستل وآتوا النساء ورکی زنانو ته صدقاتهن مهرونه د هغې نحلتن په خوشحالۍ سره موږ کېږدو خو ورکوي نه او نه د مور پلار ورکوي پیسې به واخلي د افغانستان خلک ورته ولور وایي او دارنګې نور دا کور کې د کم تکاله چې واده شي چې ورې قیمتي هغه نه بیا اخلي هغې جنۍ نه هغې زنانونه بهرحال دا ظلمونه زمونږ په معاشره کې عمده کرنګي دي څنګه چې په هغه د عربو معاشره کې وو د یتیمانانو جنکو سره نو الله دې موږ بچ کړي د دې ظلمونو نه بهرحال فإن بس کچری طیبنا راضی وي دا ښځې خوشحاله وي دا ښځې لکم تاسو ته یعنې تاسو ته په پرېښودو د مال خاوند ته پلار ته نه ورکوي جینۍ او هغه بلکې پلار کور نه شیونه پټوي د خاوند کرې وړي نو کدی خوښې وي مهر هغه معاف کوي عن شیء د څه شي نه منه د هغه مهر نه نفسا دا پکې شرط دی د زړه نه دا نه چې دا مجبوره کړي او چل ول دی ورته جوړ کړی نه زړه معاف کوي فکلوه نو خورئ هغه هنیئا په شوق سره مبارک مریئا یعنې ښه په ازادۍ سره ښه تېرېدونکی په خوند یعنی بیا پکې شکونه مه کوئ بیا حلال دی هنیئا مریئا په شوق سره او په خوند سره ولا تؤتوا ما ورکوئ السفهاء کمکلو ته اموالکم مالونه خپل دا ډېر وسیع آیت دی خو وخت مختصر دی خو دومره اشاره درته وکړم چې دا ښځو دپاره هم دی ښځې ته به ډېرې پیسې نه ورکوي ځکه چې هغه بېوقوف شی دی د سړي مقابلې کې هغه خرچه نشي کولی یا به ډېره شومه او یا به بیا په سرخیو په پوډرو باندې زرګونه لګوي او د ضرورت شی به نه اخلي او کله به ډېر ضرورت شی وي تا ته به وایي دا مه کوه او اسراف کوي او زیاتې کوي او کله به هیڅ شی د دغه نه وي هغه به وایي الله دا کوه دا مزاج د هغې کې الله تعالی دا صلاحیت نه دی اچولی نو اول مصداق خو دا دی دې نه علاوه خاص خبره پکې دا ده دا تاسو ځان پې پوهېږئ خاص کر د نوجوانان یا څه نه څه سیاسي تدبر لري چې کمکل دته به حکومت مال نه ورکوي ځکه چې دا د مال ذریعې سره په دنیا کې د خواهش پیروي او ظلم اسراف وغیره وغیره دا کې حکومت په نظر ساتي به دي خلکو باندې چې به ځای پیسې لګوي دي وایخلا لګي ورکوه ضرورت نه مه ورکوه ځکه چې دی به صرف عیاشي او فحاشي نه بلکې بدماشي هم پې کوي دا زمونږ ډېر مالداري چې دا ډېر بې ځایه مالونه لګوي خلکو دپاره د ظلم او د زیاتي دا لږ ظلم دی چې دا نن سبا د حالونه په 8 لکه او په 10 لکه او په 6 لکه دي زمونږ د غریب غوندې سړي دپاره چې نه حال نیوی شي نه په کوڅې کې هغه غریب څه کوي او دلته دا رواج جوړ دا رواج چا جوړ خو دې مالداري جوړ کړو همدارنګې نور ډېر شیونه دا جهیز یو لوی لعنت دی دا چا جوړ کړو خو مالداري جوړ کړو دا همدارنګې بیا د رسم و نمود دپاره د کپړې وې د ناوې دپاره دوه لکه باندې یوه جوړه اول ته به ته رشته کوي او تا نه به دا مطالبه کوي او ته به کولی نه شي نو دا کار چا وکړو خو مالداري وکړو او په بېوقوفۍ خپل ظلم وکړو داسې او دا موږ تقریبا ټول کوو او ځان ته ښه خلک هم وایي ښه م وایي ورته همدارنګې نور ډېر شیونه نو داسې کمکل ته به نه ورکوي مال اموالکم مالونه خپل التي هغه جعل الله چې جوړ کړي دی الله لکم تاسو دپاره قیاما دا ډېر اهم آیت دی او اهم ټکی دی او بیا ارمان کوو چې وخت وي سړي سره پوهېږي موږ خواهش دا دی چې تاسو پوه شئ نور بهرحال قیاما ذریعه د زندگی یعنی مال دا ذریعه د عیاشي نه ده چې خوندونه دې واخله دا د ضرورت زندگی دپاره دی دې سره به صرف ضروریات پوره کوي
او د بل ضرورت پوره کا صدقه ورکا نکاح زکات ورکا د سنور ډېر طریقې دي نو ته صرف او د مال د پاره د ضرورت زندگی دی او ته لګې د خواهش د پاره نفس د پاره نو دا ډېر غلط کار کوي او دا غلطیاں کیږي انسان الله دې موږ معاف کړي نو مکه وېدا ستاسو ورزقوهم او دې ته خوراک ورکړي ان د مال چې تی واخلې زنانه نه یا بل چانه چې به وقوف دی یا معشوم دی یتیم دی پاتې شوی دی ورکوټه دی نو هغه د جمال ورکې هغه غریب پوېږي نه پدې لګول فی په دې کې ضرورت ورته پوره کا وکسوهم او کپڑے جامع ورکړي ورواغستوي ان ورکړي کپڑے وقول او ای لهم دویتا قولا معروفا خبره خستا بد اراده رټل مکه او تو استعمال د تا د پاره ساتمه خپکیګه ما محفوظ ده کله تلوي شي پوښ طلب در کوم یا د غرنګي بل چا چې مالی وبتلو ازمائش کوي الیتام د یتیمانو حتا تر دې اذا هر کلا بلغو چې ورسیږي ان نکاح عمر د نکاح تا ته ګورا لګي پیسې ور کوا چې پد د تلګي چې عقل راغله کنه راغله نو کنه کا عمر تر رسیدلې نو بیا پیسې ورکا خو رشد چې پکې راغلی وي عقل وي چې د مال خلک ولې شي او بځای نه لګي نو بیا ورکا پیسې یو ډېر خطرناک حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایي چې د دریو کسانو دعا نه قبليږي یو هغه سړی چې خزای بدچلنه وي بد اخلاق وي او هغه باوجود دې سات یو طلاق نه ور کوي د سړي بدعا نه قبليږي دویم هغه سړی چې معاملې کوي او گواهان په نه مقرري او دریم هغه سړی چې مال بیوقوف ته ور کوي بیوقوف ته مال ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا چې خلکو نیت نه قبليږي فإن آنستم بس کتاست معلومه شولا منهم د دوینا رشدن پوها او خيارتا فدفعوا نور کوي الیهم دوی ته اموالهم مالنا د دوی ولا تاكلوها او مخرج غاین غمال اسرافا په فضل خرچه سرا چلس لګي او تشل لګي چلا یتیم پاتې شوی دی چې وهای وبدارا او پتلوار پتوندای سرا زر ډیرم لګي او زرم لګي چې دا غټیږي چې دا ارث چې ماتي والی ان یکبرو چکنی لوی بشي ان یرد لوی والینا یریږي ته تم چې یتیم چې لویږي چې هغه مخ کې د مال ما حرب کړی ومن اوڅو کان چې وی غنی مالدار فلیستعفف ځان دې بچو ساتي یستعفف خالص دې ځان ساتي خالص ستنو توای یعنی مزدوری دی نالی دی یتیم د مال په ساتلو لکه باغ دی دکان دی یا نور کاروبار دی یا بل څه دی نو د سړی ته جایز دی چې مزدوری والی د یتیم نه په مال کې خو کمالدار وی ضرورت نه وی نو ځان اوساتی دا ډیره بهتره ده وبتلوا الیتاما او ازمائش کوي د یتیمانو حتا تر دې اذا هر کلا بلغو چې ورسیږي ان نکاح تا ان عمر د نکاح تا فإن بیا کچری آنستم تاسو معلومه شولا پوښوي تاسو منهم باغوی دا غوینا رشد او خيارتیا فدفعوا نور کوي الیهم اغویتا اموالهم مالنا دا اغی ولا تاكلوها او مخری اغا اسرافا باسراف ففضل خرچي سرا وبدارا او زرزر په تلوار سرا په جلدی سرا اي يكبروا چکنی دی بغټ شي یعنی یره د غټوالی د دوینا ومن اوڅو کان چوي غنیا مالدار فليستعفف بس پکار د ځان د بچو ساتي خد ځان پاکو ساتي ومن اوغڅو کان چوي فقيرا غریب محتاجا فليأكل نو ادخري بالمعروف په خې طریقې معروف مندار چې شری تور باندې جواز یو هغه علاقې کې چې یو نوکر یا یو دکاندار یا یو سړی څومره تنخواه کې دلی شي هغه مناسبت سره فاذا به هر کلا دفعتم چې تاسو ورکوي الیهم دوی ته اموالهم ولنا دوی فاشهدوا نو گواهان او گواهونی صحیح علیهم په وی باندې دغه چې به سبا منکری چې نه دره کړي نو گواه به مقرر کا او دغه وړاندې د مال ورته ورکا وکفا او پوره ده بالله الله حسیبا حساب غستون کې یعنی کته چې چل ول کړي نو خبر شاه چې ګوري الله حساب غستون کې
او الله سره به دوکه نشي کولای دنیا کې خو به دا کړي دوکه او څوک دې نه نسی للرجال سړو د پاره نصیب حصدا دا اوس هغه آیتونه دي چې میراث احکامات دي پکې سړو د پاره حصدا مما د اغنا ترکا چې پرې خدا الوالدان مور پلار والاقربون او خپلوانو وللنساء او زنانو د پاره نصیب برخدا حصدا مما د اغنا ترک الوالدان چې پرې خدا مور پلار خدي پکې به او د ټول آیات سره پکې شریکی کی ترکا نصیبن وغیرہ د لپاره چې د حق تلفینه کېږي په دې کې او معاشره کې د زنانو حق تلفی ډیره زیاته ده خاص کر په میراث کې لږ اوستیز دي ولن والاقربون خپلوانو مما د اغنا قل چې لګوي منه د اغه ان د مالنا او کثر یا کډیر وی لګ مال وی او کډیر وی ان کډیر لګ مال ولی نه بیا به هم تقسیمای او کډیر خو باسب تقسیمای نصیبا د حصدا برخدا مفروضه مقرر کړی شوی دغه خدای حصہ ارچا تر سوال دام فرض ده او دا تقسیم ولم ضروری دی و اذا اورکلا حضرا چې حاضر شي راشي القسمتا تقسیم تا وخت تقسیم تا تمال تقسیمای خپلوانو کې میراث پاتې دی هغه تقسیم کې څوکراغل اول القربا خپلوان والیتاما او یتیمانان والمساکین او مسکینان فرزقوهم نو غیتهم تی ورکای سیسا غیتم ورکا منه د اغینا وقولوا او اویا لهم اغیتا قولا خبرا معروفا خستا کل خبر جواب ورکوا غصا رټنا ولې راغلی تشت راغلی هم د مونږ ته سترګې نیولې دیو فلانه داسې مو وای بلکې څه ورکا ورته وليخشى او يردل پکار دی چې او دی یریږي الذين اغکسان د مال تقسیمون کی لو ترکو کچيري پریګ دی من خلفهم د خپل ځان نورستو ذریه اولاد ضعافا کمزوره خافون یریږي علیهم پاغوی باندې ان ځان ته تصور کی کنه چې کا زه مړوي ما بچی دا صفات وي او چاته ورغلی وي د تقسیم په وخت کې غیر ته بده ردی ویلی وي یې څو ور کړی نه وي نو په ما بچ تیرې دي ما خپل د ځان لپاره داسې تصور کوا ما تاسو ته ولې چې خپل واقع سره د پوی د لپاره بیانې دا ګاډه مودرو یو الک راغی نو سوال کو ډېر عجیب او ته حال وبارل الله دې ختم معفو کی نو ما و چپېړه و ناغه एकदम ما ته ویل چې کدا استاس وې ته وواله وې داسې نو دومره زیات شرمنده کوم چې بس بهرحال چې څومره ما وس کتاب عمره امداد سره وکړو نو دا ډیر ښه سبق الله خای خپل ځان ته تصور کوه کدا زما بچي وي کدا ما بچي دا صفات وي کزه دا سی وي نو بهرحال لو ترکو کچری پریک دی اوي د خپل ځان ورستو اولاد چې کمزوري وي يخاف عليهم يريګ په غوي باندې فليتقوا الله بسو يريګ د الله نا وليقولوا او ویل پکار دی ان وای پکار دی چې او دی وای قولا خبره سديدا محکمه اس الته پیلته اخوا دی خوا دا ځنه خلک چې انکار کوي وغیرہ بیا مختلفي بهانه جوړوا ان الذين بشکا کسان یاکلون چخری اموال الیتاما مالون دی یتیمانانو ظلمن په ظلم سره انما بشک خبر ادا د بل نه دا یاکلون دی خری د لفظی معنا دا یاکلون دی اچي فی بطونهم پخپلو خېټو کې نارا اور دا په حقیقت کې خېټو کې اور اچي خری خېټه ته اور ورچي خېټه ته اور چا چې یتیم مالو خړ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې وو تبکون کې ګناہوں نه ځان بچ کړي هغه کې شرک ته جادو ده قتل ده او د یتیم مال خړل دي او د مور پلا نافرمانی او په جنگ کې تختیدل دي د کافرونو وسيصلونا او زد چې هغه به داخل شي سعيرا اور گرم اور جوش وهون کې داخل بکړي شي هغه گرم اور تا څوک چې د یتیم مال خوري
یوصیکم الله وصیت کوي ان حکم کوي کلک حکم اخیری حکم نه بدلیدونکي حکم کوم تاسو ته الله فی اولادکم تاسو په اولاد کې للذکر سړو د پاره مثلو په برابر سړی د پاره مثلو برابر ده حظ الانثیین برابر د دوه زنانو د یو سړی ول کدرې سره دی نو د سړی په دوی سی وی د خځې چې څومره د دوه خځو وی دومره به د یو سړی وی حظ الانثیین برخه د دوه خځو فإن بیا کچری کنوی نساء جنکی خځې زنانا فوق اثنتین زیات د دوونا ډېر د دوونا درې څلور پنځه شپږ فلهن نو هغوی د پاره ان دا ټولې جنکی ثلثا 2/3 په دریو کې دو برخه ما د هغنا ترک چې پر خو دی وی و ان او کچری کانت وی واحده یوا فلها نو اغا النصف د نیمی خاوند دا یوړي به دغه نیم مال یا ناغه د پاره نیمه دا ولی ابویه او مور پلار د پاره زوی مرشو مور پلار د پاره لكل واحد دوار د پاره د هر یو کس لكل د هر یو واحد یو منهما د دوالنا لكل واحد منهما هر یو کس د دوالنا یعنی مور یو کپلار السدس شپغم دا ممد اغنا ترکا چې پری خو دی وی ان کچری کا نبی لهود اغا ولد اولاد کا اولاد وی شپغم دا فان بیا کچری لم یکن نبی لهود اغا ولد اولاد وورثه او د ورثان وی یا میراث وړي ابواه د مور پلار فل امه نو اغه مور د پارا الثلث دریم دا فإن بیا کچری کانوی لهود اغا اخوة ورور ورونه خویندې فل امه نو د اغه مور د پاره السدس شپږم دا من بعد وصیت ورست د وصیتنا یوسی بها چې وصیت کړی وي د اغه او دین یا د قرض وصیت پکې اول ذکر کو او قرض ورست ذکر کو حال دا دی چې قرض اول دی وصیت بعد دی نو دا اولی دا ذکر کو دا وصیت والی بات دے چونکہ قرآن کریم دا حکمت کتاب دے او اللہ پا حالات باندې پوئیگی دا حالات مطابق خبر کئی نو دا وصیت چکم وی دا دی چوک غختن کے نئی دگا چی ما سڑے دے مثلا مری وصیت کڑے دے چی 10,000 روپیہ فلانی تور کا نو اگا غریب بچو غوڑی او سر خبر نہ دے او که خبر یم دا دی زمانو نے غختے خونشی دا خدای یو احسان کړی دی یا بل یو کار یا د دین کار یا د نکای کار کړی دی او دا قرض چې دی دا خو ته پریدي نه دا در پر راضي کپلار دې مړ دی او کده مړ دی زما خو یې صدا خبر راکای نو دیو جنا په ترتیب کې اول وصیت ذکر کو چې کله دا د هیر نشي دا واجب دی دا بم رسای او قرض به هم ورکای او طریقې دا سیدا چې اول تجهیز او تکفین دی یا کم باغ باندې لګيږي کفن وغیرہ د نن سبا د دی ګونه نه یاد ساتي ګوري خپکیږي بنا خو خبره زما سخت دي خو زما خبره نه دي دا شاید د کځختي ولګي د مړی په کور کې مړی حرام ده د مړی په کور کې مړ روټي خورل حرام دي او الا دا چې بل چاره وړي وي او بل کتاب باندې دا ذمہ داری ده چره وړي نو اوس به سوال کوي چې به موږ څه وخورو نو زه د سوال کوم چې ولې راتلی ولی راتلی کوي دې جواب کړو نو د غلط کار کړی ولی جواب کو تا ته چې او دبئی ناراضي دور چې مړی غریب ورته ایثار او پنډۍ ناراضي ودرې ورته ایثار کا دا ټول غلط رواجونه دي رسمونه دي سړی مړ شو بس لمبوي کپن ورته چوا الله ته سپار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عزت د مړي دا چې قبر ته ورسوه ځکه چې ګناګار دی چې ورسې خپل انجام ته او که جنت دی او د الله بخله دن ولې دي سر کړه ځان سره دي خطو ته کې نه ولې چې شاړي په او سپریو خې په تو یي نو مړی عزت دار چې وې سپاره او مونږ مړی ته جوابونه کوو جواب نشته د مړی او بیا رضا دعاګانې کوا دا طریقم نشته د مړی ها جنازې ته ځلاړ شه هغه ډېر لوی ثواب دی کله خخدو پورې کې نست دوه قرات او که صرف جنازه دی کو یو قرات ثواب درته وشي
خو هغه بم د لیدو د پاره نه دي چې د پلانې څه چې اومي ګوري چې ازری ولګي دا جنازه تا سړی د پاره او الله د پاره دین نه کړی دا ټول رواجونه دي رسمونه دي زموږ مړی پر رواج دی په دغه پر رواج باندې نو که جواب ونه کې نو ولې و ملمانو مر راځي چې به روټۍ نشي ورکولای او یا ته چې راځي نو ځان سره روټۍ مراوړه چې ته پنډۍ نه راځي او 15000 روپۍ خرچه کوي خو 2000 په خوراک باندې مو لګاو کنه غم راوړه دلته په مړی دې بوج جوړ کړي دا ټول رواجونه دي غلط دي دا ټول غلط دي شرعي تور باندې دانشته شرعي تور باندې دانشته شریعت کې دا دې مړ وشو بس کم کسان حاضر دي جمعات ته نږدې هغه کې به پته ولګي او بو وې به سه او جنازه به وشي او بیا به څوک خبريږي هغه وتا ته دعا څنګه چې زموږه طریقه درای طریقه نه چې شمعنه لګولي او ناس به او دعا کوي الله یو بخي ولا یو ټول رسم دي زړه نه غواړي دا که دعا کوي خو کور کې کوه ها هغه سره خګړه او کا ترکاری ویسا روټي ویسا وړو ویسا پي ویسا هغه کور سره امداد وکا دغه په کور کې مغو نشي تبه تسلی ورکا یتیمانان پاتې شو غي سره خګړه وکا او دا نمود نمایش وغیرہ دا ټول بهرحال نو اول تجهیز او تکفین دی بیا قرضه ده بیا وصیت ته بیا تقسیم ده او وصیت په دریمه ایسي کې وي دنه زیات وصیت نه چلیږي لکه یو لا کې پر خو دي نو 33000 کې د وصیت کې دلې شي 33000 نه زیات بیا دا به د نور چا حق ته بده کې دغه حق نشته کدو رخ سړیو په ژوند کې به ور کړیو و ان كانت کچيري وی واحده یوا نا کوزو وصیتن دا وصیت ته وصیتن دا وصیت ته یوسی بها چې وصیت کړی وی اغه اني مړی او دینیا قرضا اباءکم پلاران د تاسو او ابناءکم زامن د تاسو لا تدرون تاسو نه پويږئ ايهم چې کم یو د دوینا اقرب نږدې ده لکم تاسو د پاره نفع په پیدې کې عقل نه کارنا غل چې ودرېګه د پلار دی او د مور د غریب ده او فقیر ده او دا بیا څه کوي او ته خیر دی لګي زیاتی ورکو او د پلار ته لګي کمی کو او یا به زویته زیاتی کو لور ته به کمی کو یا به لور ته زیات کو نه عقل بنه جنگل الله چې څنګه کړی دی هغه څه بکې ته په دې څه پوهیږي چې کم یو نشته دی کم یو لري دی داستا کار نه فریضه دا فرض دی مقرر دی من الله طرفنا دا مقررتیا الله کړی دا ان الله بشکل تعالی کان دے علیما پوها حکیما خوند حکمت ولا ولکم وتاس د پارا نصف نیمه دا ما دا غنا ترکا چې پرې خود ازواجکم بی بیان د تاسو خدای د مړشو مال پرې خود نو بیا تاسو د پارا نیمه دا کلا علم هغه وخت لم یکن چې نوی لهن د اغوی ولد اولاد فین به کچری کا نوی لهن د اغوی ولد اولاد فلکم نتاس د پار الربع چلو رمدا مما اغنا ترکنا چغی پریک دی دا خدی من بعد وصیت رست د وصیتنا یوسین بها چغی وصیت کړي وی بها د اغه او دین او یا قرضا ولهن او دی زنانو د پارا چې تمړ شوي الربع چلو رمدا مما اغنا ترکتم چې تاسو پریک دی ان لم یکن کچری نوی لکم استاسو ولد اولاد فین کان بیا کچری وی لکم استاسو ولد اولاد دی باندې سړی تفصیل سره پوی دی نشي مانس د کوي بیا چرته الله مقرر کیه تاسو خپل کوشش وکړئ د دې د کولو فلهن ند اغی الثمن اتمدا مما اغنا ترکتم چې تاسو پرېګ دی من بعد وصیت ورسته د وصیتنا توسون بها چې تاسو وصیت کړی وي د اغه او دین یا قرضا و ان او کچری کانوی رجل یو سړی یورسو چې میراث دی کلالتن کلالا پښتو کې موږ ورته میراث وایو برخته خپلوان نه میراث اینی دا سین څوک نشته نه بر څوک نه خته څوک او امراتن او یا خذوی داسي ولهو او د اغه اخون ورور وی یعنی ګوره کنه ما طلب وګورئ میراث داسې تقسیمیږي برخته دانشتا بیا به داسې تقسیمیږي نو اخون ورور او اختن یا خور وی فلکل واحد نو هر یو کس د پارا درې قسمه ورونه خويندې دي عینی چې مور پلار یې وي حالاتی چې پلار یې وي میندې بیلی بیلی اخیافی چې مور یې وي پلارانی بیلی خدا کونډه شو زوی ځان سره راوستو نو دا خو د خدای زوی خدای کنه
او دا پلار زوی نه دی نو د درې واړو بیل بیل احکامات دي لکه مثلا وله اخن او اختن په دې کې مراد دغه اخیافي مراد ده دینه یعنی هغه چې مور یې وایي خدا یو باندې تاسو پوهېدلی نه شئ به تاسو مانس ده کوي ان شاء الله بیا به تاسو پوه شئ کله کوي عیني مور پلار دواړه یو حالاتی پلار یو میندې بیلې اخیافي مور یوه پلاران بیل بیل فإن كانوا فلكل واحد هر یو کس د پاره منهما د دې دواړو نه السدس شپږمه ده فإن بیا کچري کانوي اغوي اکثر دی من ذالک د دینا فهم نو بس دوی باټول شرکا او شریکوان وی شریک بوي فی الثلث په دریمه کې من بعد وصیت ورست د وصیتنا یوصا بها چې وصیت کړی وی هغه وصیت په اول پوره شي غنه بعد پاتې مال کې او دین یا قرضا ول ده غیر مضار دا وصیت په ضرر رسانی یعنی وصیت په پوره کوي خو که وصیت د ګناه کړی چاته د ضرر رسولي نو بیا پوره کول ضروری نه چې دا وصیت د نقصان نه نو وصیتن دا حکم دی دا څه ان یو وصیت سړی کړو خو هغه د ګناه نو د الله حکم دا چې مې پوره کوا حکم دی د الله من الله د الله نه نو دلته په بر زورور حکم راغی کغه به پوره نشي نو خیر والله او الله علیم پوهد حلیم بردبارا د صبر ولده تلک دا حدود الله حدود الله دی دا الله لینونه تیر کړی دی دا قانون دی د الله ومن اطوق یطع الله چې اطاعت کوي د الله خبره منی د الله ورسوله او دغه پیغمبر یدخله داخل بکی اغا جنات په جنتونو کې تجری چې بهيږي به من تحت الانهار دا غلاندې نهرونه خالدین همیشه بوي فيها باغه کې وذالک او دا الفوز العظیم کامیابی د ډېر لویا الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي ومن یعص الله او څوک چې نافرمانی کوي د الله ورسول او دغه پیغمبر ويتعدى او تیریږي تیر شي حدوده دغه د حدودنا يدخله داخل بکی اغا نارن اورتا خالدن همیشه بوي فيها باغ اور کې ولهو د پارا عذاب دے عذاب وی مهین سپکون کې ذلت آمیز سپکون کې عذاب وی واللاتی او اغا زنانا ان کم خذ یاتینا چرازی راتلل کوي الفاحشه د بهایي دلته چونکه د زنانو د پر احکامات تیر شول ډیر زیات میراث کې حق ورکو څور توای ما فلانه دا ټول احکامات تیر شول نو اسینا چې دا خدای دا سره مست شي نو الله وای داغه مستینه بیا هغه د کنټرول نه وزي نو کنټرول نه وته ته بنه پری دي اغه زنانا چې راضي په بهایي باندې من نسائکم استاسو د زنانو نا فاستشهدوا نو گواهان مقرر کړي او غواړي پی علیهن پاغوی باندې اربعتن سلور منکم دستاسنا مسلمانان سړي فان شهدوا بس کچیر هغه گواہی ورکړه فامسکوهن نو ایثار کوي بندي کوي فل بیوت پکورونو کې دانو باندې حکم د بدکاری د زنانو چې کور کې بیا بند کا حتی ترغه وخت پوری یتوفاهن چې اوچتی کی اغا یعنی راشی په اغي الموت مرګ پوری بند کا کور کې کمرے کی کوټی کی بند کا او یجعل الله یا اگرزی الله لهن اغید پارا سبیل چلارا سبل حکم راشی نو سورہ نور کی بیا حکم راغے چې کوادی نه کړي نو سل کړي دی او کوادی کړي نو ਸੰسار دی دا سبیل د پاره اشاره ده یوا بلا معنی دا سم کړي دا بعض مفسرینو چې کچېری دی بدکاری او کی او عامه بدکاری وکړه او زنانه دا جنې دا ماشومه در سکته نو فامسکوهن عام ده عام مطلب دا چې به بار مپریدا به سکول تا کالج تا بازار تا نو کری تا دغه د بیتبار اشوا دا به بیتبار دا به کور کې بند کا نو ان شاء الله شرمندگی ته بدینه مجبورای بیا او کني چې تامدارنګ کولاو اجازه دی ورکړې دی نو به نتیجو ته ځان تیارو سوا
واللذان او هغه دوا کسان خذ او خاوند دې کې یو معنا دواړه سړی هم کړی دا اصل کې خذ او خاوند خذ او سړی چې کله یو ځل په عربی ګرامر کې راشي نو مغرب د سړی کېږي بیا خو بعض معنا کړی دا چې هغه دوا کسان یعنی نر او نر سره چې بدکاری کړی وي نو ډېره زیاته ګناه ده د قوم لوط عمل دی او شدید ترینه سزا ده د هغه اسیم ده خو مراد نه هغه نه مړو سړی او خدا هغه دوه کسان چې بدکاری کړي دا منکم استاسنا فازوهما تکلیف ورسوي اغیتا وی وهي وی ټکوي بدر دی ورته وای کور کې بند کړي فان تابا کچيري اغی توبه ويستا ان معافي وخت توبه ويستا واصلحا او اصلاح وکړه چیرې بیا به نکوه ته پوه شي چې بیا به داسې نه کوي نو فاعرضوا مخواړوي عنهما د دې دواړو نه بیا ته مخواړوي او بیا ورپسې کېږم اسې خود د دې کې یو حکم تاسو واوري مسلم شریف حدیث ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په تاکید سره فرمایي خذوا عني ما نه اونې سي ما نه زده کوي ما نه ځان پوي کوي هغه دا چې غیر شادي شوده د پاره کړی دي او شادي شوده د پاره ਸੰسار کول دي او د غیر شادي شوده چې دی د کورونا بعد د جلاوطنی دا سل کوړې چې وایي نو بیا به یو کال د پاره د وطن نه وشاړي یو کال بنئ دا به د سزا او دې سزا کې یو حکمت هم دی حکمت دا دی چې دلته د سزا او خوړه وهلې او خوړل او مشهور شو چې دا بدکار دی نو کار چې دا بهري نو خلکو نه بهیر شي دا خبره او خلک ورته پیغور نه ورکړي او عام خلکو ته دا حکم دی چې ته به ورستو څوک په ګناه یاداینا چې ته خو هغه او ته خو هغه پلانې او ته خو داسې کول دا ورته یاداینا بس هغه سزا ومنده باقی معاملې الله سره دا الله به هم ان شاء الله معاف کړي ځکه صغور ته ورسېدله نو سل کوړي او یو کال جلوطنی د هغه چا د پاره چې وادي کړي نه او کم چې الک ورته یو بلتا د لپاره د عبد الله ابن عباس او د علی رضی الله عنه او د دې صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ حکم کړی دی البته مرګ به څنګه ورکړي نو د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې شدید ترینه سزا به ورکړي لکه څنګه چې قوم لوط ته الله ورکړي و هغه څنګه و اول به بره وخیږي دویم دریم چتا او بره نه به راوغورځي او بیا به عمر ته نه پکانی ولي او یا به دیوال خوا کې ودرای د دیوال به د سی په ورواړي ځکه چې دا فطرت بدل کړي دي بدکاری خو بدکاری وکړه خو بدکاری ډیره بدا وکړه او په دې کې بدترین هغه مفعول وي الله دې موږ تاسو بچ کې موږ دا بچی ټول نو بندې کوي دې په کورونو کې تر هغه وخت پورې چې راشي دې ته مرګ او یا الله جوړ کې بل لارا او هغه دوا کسان چې بدکاری وکړه تاسو نه نو تکلیف اور سوي خو کته به وستا او اصلاح وکړه نو مخ ته واړوي ځکه ان الله بشک الله کان دې توابا تو به قبلون کې رحیم مهربان انما یو حدیث د ترمذی شریف کې ډېر خطرناک دی خی واوري څوک چې د ګناه په غور ور کی الله به پاغه ګناه کې اخته کی الله به هغه ګناه کې اخته کی زمونږ د زنانه او ته خاص وایم او تاسو مونږ او من ډېر اسانه سره وایو پلانې خزه داسې او پلانې سړې داسې او پلانې سړې داسې الله و تاسو پکې واړی نو دی وجه نه بدی د چا مې یادوي انما بشک خبر دادا بل ندا التوبه توبه قبل اول على الله تعالی باندې دی للذین دعوا خلق د پارا یعنی توبه قبل الله د هغه کسانو یعملون چې عملونه کوي السوء د بدی بجهالت پنا په هي سرا ثم بیا یتوبون دی توبه واسی من قریب د نږدې یعنی زر دي چې بعض خلکو دا معنا کړی دا چې جهالت سره ګناو کینو توبه قبليږي او کزدنی کړی بیا نه قبليږي دا خبره غلطه ده دا سړی چې ګناه کوي نو جاهلیت په بنیاد خو ګناه کوي او الله په نور زینو کې وعده کړی چې ګناه معاف کوم چې دې معافي وغواړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کړی دا نو به څه مراد ده مراد ده چې ګناه کوي او معافي نه غواړي او یو حدیث ډېر خطرناک چې کل امتی معافا ټول امتیان به زما معافي الا المجاهرین مگر په جهر باندې ګناه کوونکی
ګناه مو کې فخر هم کوي داسې مې وکړل پلاني ځای کې مې دا وکړل الګ ته جنې دی او دا دی او دا دی او دا دی دا دی الله وایي دې ته معافي نه کوم دې ته معافي نه کوم دغه دې ګناه مو وکړل او بیا په فخر هم کوي فخر هم کوي نو بجهالت پنا بوهي سرا ثم يتوبون بتوبوا باسي من قريب تنجدينا او د دې لپاره دلیل د سوره فرقان اخري آیتونو کې د خپل دې چراش ان شاء الله تاسو به ووري معنا بیا پوي بم شي فاولئک هم دغه کسان یتوب الله مهرباني کوي الله قبلای الله تعالی د دې دغه توبه علیهم په دوی باندې توبه قبلای الله تعالی د دوی وکان الله دې الله علیما پوها حکیما خاوند حکمت ولا وليست التوبه او نه د توبه ان نشته قبل اول د توبه للذین او خلق د پارا یعملون چې عمل کوي السیئات د بدی بدکارونه کوي حتا تر دې اذا هر کلا حضرا چراشی احدهم یو کس کی دویتا الموت مرګ قال به دی وای انی ذچیما بشک ذچیما توبه باسما الان اوس کی مرګ پراشی الله وای توبه او بیا وخت توبه باس ولا او نه الذين وكسانو توبه يموتون چمړشي وهم او دی کفار د کفر په حالت کې وي نه قبليږي اولئک هم دا کسان دي اتتنا چې مونږ تیار کړی دی لهم دوی د پار عذاب الیما دردناک یا ایها الذين امنوا یا مؤمنانو لا يحل حلال ندی لکم تاسو د پار انداچی ترثو ورثان شي تاسو النساء د زنانو دا زمونږ د پښتنو عادت ته چې کور کې د خزا کونډه شو نو بل ورور ته به کوي کده خزه خوخه یې کني خوخه او د پلار خوخه یې کني خوخه الله وایي دا چې میراث مو نه دی چې هغه تا تقسیمول نو خزه به مستقره ناشته یو څنګه چې تا خوخه نه ده خزه خپل مرزي ده هغه پلار کړی دی او کابل ځکه خوند کوي او دا زموږ د پښتنو کې عادت ده د مشرکین او عادتونه د يهوديانو دی او په مشرکینو په موږ کې خپه خبرات دي هغه د زموږ قبایلو کې خسره نوم نشي اغستله مشوم بچي بل نور به پاتې هغه دا غریب ناشته د کله د ځوان شي ته ځوان شي دا بډای په پاکه ورواړي نه هغه زندگی خرابه او د خدیم زندگی خرابه او به ټول عمر جنگ جګړه او د بیمینی زندگی نو الله د بیمینی زندگی الله نه د خوخه نه د خدای پرې نه چې خپل مرزي باندې نکاو ککای او یا پلار کړی نو حلال نه دي تاسو د پاره چې ورثان چې د خدو کرها په زور باندې یو دویمه معنا ووري دا ډېر خطرناک ده کله نه اکثر چې خزه خاوند د مصداقات ځکه وایم چې بیا تاسو پوهیږئ ما وعده کو خدای ته مې مال ورکړو مثلا یا سونه مې ورکړی د 15 استولې تعلق هم خنه ده که طلاق ورکوم نو مہر به ځان سره وړي او که خله را نه واخلي نو مہر به ما ته پاتې کیږي نو دا خزه بیا تنګ کی چې خله واخلي نه الله وای داسې مکو دا ظلم ده دا مکو خوښستانه د مجبورۍ هغه په خله باندې چې تا نه خوښه نو ته طلاق ورکا او مہر دماغ خلا نو دا څه میراث خو نه چې تا په مرزي باندې بداسي کیږي ولا تعذلوهن او مې کوي تاسو اغوي لتذهبوا چې واخلي تاسو دې د پاره چې واخلي تاسو په بعد زنا ما هغه مال اتیتموهن چې تاسو ورکړې دي هغه زنانه وتا خاوند مرشو مہر دې ورکړې دي مال دې ورته کړې دي هر څه چې کړې دي ورته نو داسې مکوي بیا مې کوي تاسو هغه دې د پاره چې واخلي تاسو زنه مال هغه نه چې تاسو ورکړې دي هغه ته دې د پاره بهانه مهنه ما جوړو کولا فلانه بیا مستقات دي الا ها یو شرطا انداچی یاتی ناراشی اغوی بفاحشتن په بهای باندې مبینتن خارا دا به مرتبانه نه جوړي او دا مال به بیام خوري نه خو به تور سزا مال دې سار کیا کور کې بند کا چې دا چې زوس پرېګ دما خاوند دې مرجو جبار لاړ شو دا بدکاریا نه کوي
او یو بل ته لاړ شي یا کمکله ده یا بل څه ده نو بیا ایثار کده اصلاح په بنیاد باندې یا مال دي ایثار کده اصلاح په بنیاد باندې وعاشروهن دا حکم دې موږ تاسو ټول لپاره تاسو خ تعلق ساتئ دې سره معاشره نه ده خ زندگی تیروي حقونه پورا کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ترمذی شریف حدیث ته چې تاسو کې بهترین اخلاق ول هغه سړی دی چې هغه خپل کور کې اخلاق خسته دي خپل کور کې اخلاق خدي سره خوش اخلاق دی دا اصل کې خسړی دی او موږ تاسو عموما کور کې ظالمان یو بهر مارچا د پاره خلی چنګي نیولي وعاشروهن او ژوند تیروي هغوی سره بالمعروف په ښې طریقې فإن بیا کچري کرهتموهن تاسو بده غنئ کراهت محسوسوي دا غینا قدر د خوخه نه دا بدرنګ دا لنډه دا غریبه دا وغیرہ چرته بدی پکې دا فآسان نجدید اندا تکرهو چې تاسو بد غنئ شي ان یو شي ويجعل الله او کیب الله فيه باغه کې خیرا کثیرا خیر دی لوی اټول نوول خو بتا ته ثواب ملو چې صبر دویم دا چې بچی میخي صالح بچی والا ورکی کلی بچی والا ورکی رزق به تعالی دغه د وجنه کولاو کی نور د خیر لارې به تعالی کولاوي کی یوازې چهره ته مګوره نور اعمال ته وګوره و انو کچری ارتم تاسو غواړي اراده مکړی وی استبدال بدلولی زوجن د خذی مکان زوجن په زید بلکی دا پریدي بلکای اراده کړی دا بس خامخا دا کار کوي نو الله طرف نو منه نه ده خو واتیتم او تاسو ور کړی وی احداهن وی کسته د دوینا قنطارا ډیر مالونه خزانه کډیر پیسې دی ور کړی ولی نه فلا تاخذوا ما خلی منو د اغینا شیئا هیڅ شی اغینا به شی خلینا ها نو بدل کړي دا پرې دا بلو کا ځکه چې ژوند دی تاریخ ته او سره لګی دینا دا طریقه زندگی دا الله خوخه هم نه ده او دا په بچو ډیر بد اثر کوي او د سره معاشره ګډوډیږي ځکه چې ماشوم تربیت چې خو نشي ناغه نه بدمعاش یا نور شنو دي جوړيږي کور نه حالات خنو داسي نو دیو جن داد الله نه خوخه اتاخذونه آیاتس اخلی اغا بهتانن بهتان د بهتان د تړلو و اسما مبینا او گناہ کارا ځکه چې کله ته مال اخلي او بدی په ولګي الزام په ولګي نه خو د بهتان ولګو بل د مال د خوړو ته بهانه جوړ کړل اعمال یې سره ول د پاره نو دا تاسو څنګه کار کوئ او د بهتان تړلو د پاره د تاسو څومره غټه ګناه وکړل وكيف وسنگا تاخذونه اخلی بتاسو څنګه بتواخلی دا عقل ولا تعالی تعالی عجيبه غو اشاره کی چې داسې به څنګه وکیلا دمغه خپل ژبه کې چې وایو وقد بتحقیق سرا افضا رسیدلی دی ان جما مکړه دا بعضکم ذن دستا سنا الی بعض ذنوتا به پردشوی واخذنا او اغي اغست دې منکم تاسو نه میثاقا وعده غلیظا ډیر سختا اول خورتنی دی کې دي اسمانونه دی او تاسو مکه را غرزول او اسمکه نه دی او اسمانونه جوړول داسې بدر توکم او داسې او تمانه پیژنې او څنګه یا مو څومره تکړه ما څومره خیمه او چې اپ کې راغله دی نو به الزام په لګای لګاغه وخت فرایات کا چې کله تا اول کولا یا اول دی ورته ځان هیرو جوړ کړو ولا تنکحوا او من نکاح کوي ما اغه زنانا نکاح چې نکاح کړی وي ابا حکم پلاران دي تاسو پلار خزا خود مور نه هغه بل خزا چې نکاح کړی وي هغه من النساء اذ زنانونا مخک بداسي کېدل الا مگر ما هغه قد تحقیق سره سلف چې تیر شي دي امخ چې تیر دي ناغه مطلب دا نه چې اخذ وسم ساته نه بس ګناه دې کړی دی الله به معاف کړي خو خدای په پرې دي ځکه چې هغه ہوتا ایو قسم مور وا انه بشکدا ان دي مور سره نکاح کول د خپل مور نه چې کوم نه زګیدلې وي د پلار چې بل خزه کړی وي کان دا فاحشه بهاي ومقتا او ډیره د غصه خبره ده ډیره سخت غصه ور ولي الله تا ان ډیره زیاته بدترین ده چې د پلار خزه ځان ته په نکاح کې وسا سبیلا او ډیره بدلاره ده ان بده طریقه ده حرمت حرام کړی شوی دی علیکم پتا سو باندې امهاتکم یند د تاسو
وبناتکم لونی د تاسو واخواتکم او خویندې د تاسو وعماتکم د پلار خویندې پوپیګانې عمه د افغانانو ته عمه وایي د پلار خویندې پوپی ترور وخالاتکم او ترندې د مور خویندې ماسیګانې مور خویندې وبنات الاخی او ریری د ورور لونی وبنات الاخت او خورزی د خور لونی وامهاتکم او بیاندې دستاسو اللاتی اغا ارضعنکم چې ته درکړې دي تاسو ته پي درکړې دي تاسو ته په پر ازرازات سره رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کمی رشته د رشته سره حرامي وي دا پر ازات باندې هم حراميږي پي ورکول سره او د دې بیا حدونه دي کم از کم 5 کرتی چې پیس کلی وی په حالت د پیس کلو کې په وخت د پیس کلو کې الا واخواتکم او خویندې تاسو من الرضاعه د رضاعتنا د یو تینا چې پیس کلی شي وی و امهات اومیندې نسائکم تاسو د خزو خواخیګانې او د امهات کې د مور هم مراد وي پکې یعنی د مور خزه دي دا خواخي د خواخي مور د خواغي مور یا نه انانی دادی وغیرہ چې اره ودا وربائبکم او پر کټیان تاسو ربیبا ویل کیږي هغه ماشومه ته چې ته واده خدي سره وکي او هغه ځان سره بل خاون نه لور راوستي وي او دلته ته تربيت کوي نو د خو پردی خود سره نکاح حرام دی الا چې ته مور سره ملاو شوی وي مخکې حکم راځي وربائبکم اللاتی او پر کاټي یا ساتلی شوی لونه استاسو اغا فی حجورکم چې تاسو په غیګو کې دي کغه کې نه یو مرامه ده ولدا معاملې هم د سیوا چې لور میدان سره راوسته من نسائکم استاسو د خزانه زنانه ونا خزنا اللاتی اغا دخلتم بهن چې کورواله کړي وي تاسو اغه سره د مور سره خزر تا فراغ لشپای تیرا کا نو بیا د لور سره ته نکاح نشي کولای خو فإن لم تكونوا کچیر نوی کړه تاسو نه یی داسې دخلتم بهن چې کورواله مکړې وی ابوی سره محاوره مناوره ک تاسو اغه سره ملاوشي وی نه یی نو فلا جناح نشتا گناہ علیکم پتا سو باندې نو کده لور سره بیا نکاح کوي خیر بیا ګناه نشتا خو الا چې مور سره ملاوشي وی نه وحلائل ابنائکم او خدی استاسو د سامنو انګیان دي ننګور چې موږ خپل ژبه کې وایو تاسو انګور وایي د زوی خدا دا حرامي دي خو حلائل هغه زوی چې ستاد صلب نه دی خپل زوی مو بولا بیٹا نه چا چې دا ورته زوی ویلې وی هغه نه هغه سورته احزاب کې حکم راغلی دی په غیبانی الذين اغزامن من اصلابكم چې تاسو د شاګانو ندي ان تانه چې پیدا شوه دي وان او دم حرام دي تجمعو چې تاسو جمع کوي بین الاختین دو خويندې یو سړی د دو خويندو سره نکاح کوي دام حرام دي الا مگر ما هغه قد سلف چې تیر شوی دي مخکي پتا حقیقت سره چې تیر شوی دي مخکي مقدار کار کړی دي آیتونه د نزول نه مخکي نو طلاق باور کې یوې خورته واکمه ګناه چې کړی دا هغه به الله معاف کړي ان الله بشکل تعالی کان دے غفورا معافی کون کے رحیم او مہربان دے